وتاسبهم او تب محسوسه دوی لرا او ګمان لکه په دوی باندې لو رأيتهم كجرؤون دوی لرا ايقاظا منتبهين ویغو او بیدار ايقاظا ویغو منتبهين بیدار لأن أعينهم مفتحة زكا چې بشک سترګې دوی سری کولو دي لکه څنګه چې دا خرګوش وغیرہ وګد کی کنه دي چې ودین سترګې کولو دي ايقاظ جمع يقظن بكسر القاف دا چې کوم دي سری جمع دا يقظ په کسې د کاف سره وهم او حال دا چې دوی رقود ادري نيام ادري جمع راقد جمع کوم سره دا راقدنا ونقلبهم الله تعالى من أروار الدولار ذات اليمين في رختا وذات الشمال أو قص رختا ولي ځکه چې پزماکه باندې یو شی مستقل پریوتی دا کول انسان دا وخري اذا وسمونه دا غشم په مستقل یو شان کې نو خوري ختمي لالا تاكل ارض دير پاله چې اونو کول زمکه لحومهم اغا وخد بي اغا اونو خوري نو الله موږ دي اورارو نو سو کوجی په هر کال کې چې کوم دی یو ځل دوی اړي په ورځ عاشورې باندې محرم باندې او بعضو چې نه کال کې دوه ځله چې کوم دی سره دا اړول کېږي او دا قول دی پکې چې نه کال پس دا نو کېږي اړول کېږي خاجي وکلبهم او سپید دوی باسطون زرای پریکړی دي خپل لاسونه زرا مخکو کوته یده لاسونه نو سلور خو زناور چې نه غنه مخکو دوه خو سره تعبیر په یت سره کی بل وسید په خله داسه کی دا غار کی هغه چې کوم دی خپل دا ورکیو پروت او دا چې کوم دی زر رنگ والو یا ګندمګو غنم رنگ ولاسپی نو مې قتمیرو چې دوی د بادشاہ د ځای نه ووتل چې هغه ته تاسو له مولد درکو د خپل دی بار مشورو کړ چې ورته تاسو د لیګران دی چې زو نو بس دی روان د سپین او پس روان شو نو به دوی شو ما کوي نو بس الله هغه چې کوم دی ګوي ورکا نو هغه ته تاسو ما ور شوه ولې زه دا نه کوم چې د الله دوستانو سره زم روان شم نو بس هغه بیا چې کوم دی وته سونوي او دا غرانګي روان شو سره نو چې دوی به کېدل نو دوی به مسرو د کېدل او چې دوی به راوخو نو دوی به مسر سو راوخو او چې دوی مړ شو نو دوی چې کوم دي سره دا او وسره مو شو داس پی او امام قرطبي سه بو چې دا د اي حیوانات نه دي چې هغه سو حیوانات هغه به کوم دي دا انسان شکل ورکول کیږي او جنت ته داخليږي نو په دې کې چې کوم دي سره یو حیوان دا سپی دا اصحاب کهف دي او دا ابن تیا محدث ته هغه چې ما ته قلت لا حدیث بیان کړی چې ما دا ابو الفضل الجوهري چې دا عالمو یا غنمي وریدل په جامع مسجد د مصر کې چې په نمبر باندې واعظ کو او دا خبره کوله چې دا اهل خیر سره محبت کول دا د برکت او د خیر نه خالي نه ولدا سپیچ کوم دی دوه خلق سره محبت وساتو او ابوي سره چې کوم دی مرګ وکړه نو الله تعالی دا ذکر په خپل قدرت څومره په زناور کې یو بیکار زناور دی الله دا ذکر چې کوم دی په قرآن کې وکړو نو سره خیاس تاسو اے مؤمنانو چې تاسو الله تعالی یو بل موحدین که تاسو الله دوستانو سره نکانو خلق سره او یو سره محبت وکړي نو چې دا تاسو ته کوم مقام او درجه دا ملاويږي چې سپیته نکانو خلق سره په مرګتیا باندې داسې درجه ملو شو نو چې تاسو ته چې مسلمانان چې تاسو نکانو سره او کې تاسو ته سیمه دا ملاويږي بلکې دې کې چې کوم دی تسلی او دا شان چې کوم دي سره هغه مسلمانانو ته چې هغه چې کوم دي سوي په امت کې کوتاوي چې دوی چې کوم دي په دې محبت سره هم دي دا نیکانو خلکو دغه سره چې محبت کوي نو خپل د کوتا عمل د وجه باوجود هم دوی ته چې کوم دي غټ مقامات درجه حاصلې کسې چې حدیث راځي المرء مع من احب چې پیغمبر سره ثابت پوښتنه کو چیرې دلته خو موږ تاسو کله لیدو شوق ودغه شي تاسو هم ډېر مینه محبت دي نو راشو تاسو وینو خو جنت او تفاوت درجو او دا غوي نو انت هو لیدل ګرامي پیغمبر اسلام او المرء مع من احب سړی بچا سری چې سره چې کوم دي سو دا محبت دي خدي نو کلب باسطن دا باسط چې غیر اسم فاعل دا زرعه چې کوم دي مفعول دي
او دا چې کوم دي سره نو دا اصل کې حکایت ته حال ماضیه نه ځکه چې کله دا اسم فاعل دا دغه په معنی د ماضی په معنی نو بیا عمل نه کوي د اصل کې حکایت دی وکال مسکینه دی باسطون قریقه زراعه خپل لاسونه به وسیدي د صبح دا غار په خپل کې بفناء کافي فناء یعنی په غسین دا غار کې الفناء المتصل امام الدار هغه کولو ځای ته و چې د کول باندې وسین غول ته پښتو کې وي او دوشل په معنی مرادي د غار په معنی وکانو او چې کوم دي دا سابقه ازایم قلبو هر کله چې دی وول په باندې انقلب د اسپو مسره پاړه خوړېدو او هو د اسپو مثله وګوره دی په شان تیو په نوم او یقظتی په خوب کې پسې کې پیدا دارا کې چې هغه موږ دی موږ چې وو خو دی موږ لږ طلاتا پیغمبر اسلام یا مخاطب د قران کچریته وقارش علیهم په دی باندې او دوی جاک ناراضي دا چې په دیوال باندې چپ شي او سر چاته ورتا کی چې پښتو کې معنا کوول ولا لبيت ثلاثه کچرته سر ورتا کې عليهم په دی باندې لول لیتا نو ته به وګرځي منهم د بینا فرارن پتیختا لول لیتا منهم ته شاکون کې وګرځي بینا فرارن فسو پتیختا ولا ملئتا او دغه شان چې کوم دی دک پښته او غلبه بشي را بشي پتا باندې منهم د بینا روبا خوفا وفزعا سو یرا دا برابر سره دا غلبه لدینا دا یاره غلبه په دمانه خو په دمانه شي دا براشي ولملئتا ولملئتا دی وچی بالتخفيف لکه څنګه چې دی اکثر او کني چې کومي په تخفيف سره دی او دا رنګ چې کومي او تشدید او دا رنګ بازي وي چې دا تشدید په شد سره ولملئتا ان مبالغه دا پاره لکه ابن کثیر او نافع وي روبا فزعا د یاره د وجی تبا چې کوم دې شي دا بدک شي نو دا ځکه چې سید نجوبیات عبد الله سره روایت کوي چې موږ یو جهاد لرون مو ته په طرف د روم باندې نو موږ چې کوم دې په غار باندې تیرېدو هغه غار چې په کوم کې اصحاب کهف نو مور ته نوې کچره چې موږ ته د دې کسانو حالت ښکارا کو موږ ته هغه باره کې بیان کو او موږ د جوړېدل چې معلوماتو کو چې موږ عبد الله بن عباس په تو فرمایي چې د دینه منه کړی شوی دی هغه کس چې هغه ستانه بهترینو پیغمبر اسلام د دینه منه کړی الله تعالی قرآن کې وایي لو طلعت علیهم لولات منهم فرارا ولملئت منه رعبا نو تسمه دغه کې او دا له وجوده مو تعالی نو بعضی کسان اولې چې تاسو لار شي معلومات لکه چې کم غار دي کم ځای کې دی غري نو هغه لاړ او کتلې کله چې داخل شو د غار ته الله په کوم دي سخت هوا سکه اور بلا او پته تا ځان ته شو اور وته نو دی و چې رعبن او بسکون العين لکه څنګه دي الاکثر او دغه شان وزمیا رعبن فزمید عن سلام منا ملو حفاظت کړو بي الله تعالی د روب حفاظت کړو ته دی پس سره په روب او د دهشت سره ير سره من دخول احد داخله دو چې کوم دي سره دا یو قسم دی چې علیهم په دوی باندې وکذالکم دغرنګي کما فعلنا بهم لکه څنګه چې الله تعالی موږ وکړو دوی سره ما ذکرنا چې موږ ذکر کړو چې دوی په هغه کې دوه موږ چې کوم دي نور به ډډه کوله مهمه پنه لګي چې تکلیف وته ني او دغه شان چې کوم دي د خور کې دونه بچکو او کله کله هم اول ولله چې څنګه دغرنګي موږ وکړو دا کما فعلنا کذالک تایم لپاره دي بعثناهم نو الله تعالی موږ را پاسول بي ايقظناهم یعنی بیدار کوم بي له ځکه چې دم دا راځي چې بيودون مولون ځکه دي احياناهم نو ايقظناهم نو مفسر علامه جلالین مهانی سے یا تساءلوا بي لپاره چې دوی تاسو کی بینهم تاسو کی دیو بلنا بینهم په خپل نس کی عن حالهم دا حالت خپل ومدت لبسهم او دا مودي دا وخت رول دوی چې بل معلوماتو کې چې لکه سمه مودا دا کنه باس نام را پاسول درې سو نه کاله پس قال منهم نترا پاسې دل او یو ممکن بينا یو په دې کې او دا چې کوم دی سردار مشر د دیو مکسل نه درونو ویغوي کم لبستم څومره وخت تاسو تیر کو کم مدتن اما ممیز دا کم حذف دی کم مدتن لبستم څومره مودا تاسو تیر کړه قالو یو څه لبتنا مونږ کوم دی وخت تیر کو یومن او بعض یومین پورا وځو یا دروازه سو انسان ذکر نو دا بعض یوم ذکریات کو لانهم دخلوا الكهف ذکر دي داخل شو دي غارتا عند طلوع الشمس
په وخت چې کوم دې د نور راختو کې او باسو او دوی راپاسول شو عند غروبها په وخت د نصر پروتو کې نو دوی یو جو د هغه ورځې غروب دی حالانکه مې څه پکې 300 نه کال تیر شو فظنوا دوی ګمان کو انه چې بشکه دا غروب یوم الدخول دا غروب پروتل دي دا غنور دا ورځ د داخلي دو چې په کوم ورځ داخلي شو دا د هغه ورځې نور څه شو پروتو حالانکه دا غنګ نه و ثم قالوا الک بیا چې دا یو بل توقت له دا یختیو دا غرت نکونو په ورځ کې خورا دومره نکونو او یخته نه غټیږي چې حالات ته یو قتل کې چا پر جزا واغشتا ثم قالوا نو بیا دوی متوقفین توقف کوونکی خاموشي اختیار کا فی ذالک پدې سکه پدې وخت پدې موده کې پدې کې چې خاموشي چاله که څنګه یو ورځ د ورځې سم تیر کړی دا نه نکونو او دا وخت خو دومره په یو ورځ کې او پدې کې چې کوم سره نه غټیږي بیا سوی قالوا ربكم رب تاسو عالم خبردار دی پوی دی بما پاغه موده باندې لبستم چې تاسو کوم وخت تیر کو اوګیو دا خوراک تنظیم پکار دی فضعصوا نقولګه تاسو احدکم یو چې کوم دی په تاسو کې هغه ولګي او دا چې کوم یو دا سوق دا یو چې لګي دا یمنخا ویډیو لګو بواقعکم د سوزرو په اشرفه حالی چې دارا الى المدینه ستا خارتا دی وی لغه ذکر کی بسکون الرائد په سکون دراده بورقکم وكسرها بورقكم او فكسر سره دا مناصره الفده مضروبه او لام سکت جوړ شي او کلمي بفدتكم قد يسبيروا درستاسو باندې هذه جدار لمدين خارتا يقال ملکیږي انها چې بشک دا خار المسمات الان نن وظیفه ملکیږي ترسوس بفتح الراء وفتح السرا دا را ترسوس وتسکیږي یونس سبا خار هغه ته ملکیږي په اسلام کې او په جاهلیت کې چې کوم دي افسوس تاسو کې کتابو تفسیر کې دا نوم فل ينظر دا څوک چې لاشي په کال چې دی غور کې فکر کې ايوه چې کوم یو په خار کې اسکا ډیر پاکي زری تو امن په اعتبار سره د توام او د خوراک سره ذکر دی خدا خیالو چې دوه مغه چې کوم دي پر پرس خلک پیو د غوزه د لازم بیا او چې کوم دي نو حلال نه نو ډیر اول تفتیش کی مسلمانان په کیو دي ته پته او غوږ د دې په شان دي پټو کنه نو تفتیش ذکر وي چې ډیر غوړ کی چې کوم په خار کې اسکا ډیر پاک تو امن په اعتبار سره تو ام سره ايو اطعمه المدینه چې کوم یو هغه سره طعام د دې خار اسکا هغه ډیر پاک دي د کې ته اشاره وکړه چې ایوها کې خو چې کوم دي ایو اضافت دي ها ضمیر چې مدینه تراجی دي خاطر راجی هغه تشویر دي او دا غینه مخ کې چې کوم دي هغه مضاف حذف دي چې هغه اطعمتي او حذف دي ایو اطعمت المدینه کوم یو خوراک د دې خار احلو هغه چې کوم دي سری حلال دي د دې چې کوم دي سره د تفتیشو کې چې ذبیحه د مؤمن ځکه چې دی بر پرستو په بوتانو په باندې ذبیحه کولا او هغه چې کوم دي سری دا حرام ده فلیاتکم نو بس دا راته کی تاسو ته برزق هغه خوراک منه د سنا د طعامنا د پاکنا وليتلطف او پکار چې دي سوکي نو کی چا سره چیر چاونو کی اسنه چې ګیر شوونی شو به تفتیش کیږي نو په کې کم دین او موږ راس پاشي موږ د باچانه د تقدید دیو او به زموږ راس پاشي فلیات ها او وليتلطف او پکار چې نرمون کی ولا يشرن او خبر نکی پتاس او خبر نکی بكم پتاس باندې احدن اسوکم نو پوری چې پتاس باندې خبر نکی ځکه ان بشکه د قوم د خلق ان يظهروا يتبعوا کچری دی خبردار شو علیکم پتاس باندې يرجموکم نو سنگسار بکی تاسو یقتلکم بالرجم ځکه تاسو د خلاف او مهلت درکړو او غیر تاسو ورو تخته ځکه چې خبره خو دغه شو کنه چې سره غیب شو او نشتا نو بس بیا باچا چې کوم دي چې مخکې تیر شو اصحاب الکهف والرقیم بیا باچا چې کوم دي دوی نمونه اډرس پته متي دا ولیکلي او دا چې کوم دي دا غیر ځان سره راکړ په شاهي خزانه کې چې د دې خلکو په تفتیش کو دا زما په دور حکومت کې داسې روښوي دي د زمانه پس چې کوم دي کمبل دغه راځي نو چې هغه تم پته دا خبره په نوټس کې چې هغه دا کې لکه څنګه د طریقې کنه چې چورتانه بدل شي چې اون راشي او رجستر ګور د پرچو مرچو او ځان پیې چې 50 کیس کوم کیسونه د رقم زیری چې هغه مخکې دغه کوي
نو کله خلک په تاسو خبر شو یرجموکم سنصاب کی تاسو یقتلوکم بالرقم یعنی قتل کی تاسو پسو په مشتو رکانو سره او یعيدکم یا واپس کی تاسو فی ملتهم هغه خپل چې کوم دي ستاسو ملت او دین ته نو دا چې کوم دي یسیرکم الیها یعنی او بغزی تاسو هغه ته کرهن په زور باندې یا په معنا سیره سره یا چې کوم دي رسنه په معنا دا او سره دی نو بیا دا لغره چې مخکې دوی په دغه دین دوی سره وو خو بیا هم مسلمان شو نو چې مخکې په دغه دینو او بیا مسلمان شو اوس پکې اعاده ټیک تا کنه واپس اعاده پکې اوس بیا ټیک تا نو یا چې کوم دي په معنی سره سره یا په معنی خپل سره او سره می اعاده یې مخکې تاسو داسې وي او بیا مسلمانان شو واپس هم چرته خپل دین ته وانه زور تام او کدا شو ولن تفلحوا او تاسو به هرگز چې کوم دي کامیابی اونمنه اذن په دغه وخت کې کله ان عدتم کچر تاسو واپس شوي په ملتین د ابوستا هغه دین ته ابدن همیشه ور تاسو بچی کامیابی د کیسه ته اشاره وکړه اذن چې په ځان باندې تنوین سره دا ایواز سره مضاف الیه چې هغه چې کوم دي سره جمله فعلیه ده لکه هینه نزل اس کان کذا کنه هینه اس کان کذا او دا شان یوم نزل یوم اس کان دا شان چې کوم دي چې اذن ان عدتم په ملتهم کچر تاسو واپس دا دین ته ابدن تاسو ولن تفلحوا اذن ابدا تاسو به هرگز کامیابون نه اذن په دغه وخت کې ابدا چاره هم یعنی همیشه هذا بس وكذلك ما باسنا اعصرنا الله جسم دیو پاسو نو په دې باندې بیان او خلق له اطلاع ورکا او هغه صورت په بیا سبب